بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. زم عنایت الرحمن او تاسو ګورئ خپل ډیجیټل ګرانو مرګرو پروګرامونه خو تاسو ډیر ګورئ، مونږ تاسو سره شریکو. خدا یو واقعیا چې ډیره دردناک او غمناک واقعیا را پیښه شوې ده. یو انسان چې هغه مزدورکار او خپل نوکری ډیوټي به کوله، خو هغه پیله خپل کوروالا وجلې ده، بیا لوریانې وي چې هغه جوړ واشوي وي هغه یې وجلې دي او بیا د هغې نه پس خپل ځان ختم کړی دی، خودکشي یې کړې ده. مزید مخکې رپورټ تاسو سره شیر کوو د هغې چې کوم عیني شاهدین دي د علاقې همسایې هغوی سره به هم خبرې کوو، پولیس سره به هم خبرې کوو چې د هغې موقف څه دی تاسو سره شریک کوو. جی بالکل دا کوم ځای چې واقعیا را پیښه شوې ده د هغې عیني شاهد سره موږ موجود یو، دلته د هغې همسایه دی، هغې سره به تفصیلي خبرې کوو. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. ستاسو نوم څه دی؟ محمد آصف. دا واقعیا څنګه را پیښه شوه، تاسو څه وکتل؟ موږ دغه خبر شو پیله چې بس جړا باندې زه راپاڅېدم، دا بیټک کې وم نو ورور یې راغلی و، هغه یې خبر کړی و چې ما 2 ماشومان هم مړه کړه، ښځه مې مړه کړه او زر را رسه ځان هم ولمه. نو بس هغه وله راغی یو 10 منټه کې د امان کور نه راځي. نو بعد دا واقعیا شوې وه، بیا دې وړی و همسایه وړی و بره چې کوم دغه دی که نه کرېدا اورېدو کې خدا راځي چې پیله د خپله کوروالا وجلې ده، بیا د هغې نه پس خپل بچي پېښ شوې، دغه نیو پېښ شوې، خو به درې وکړلو او بیا ځان وکړو. نو د بیا د هغې نه مخکې خپل رور ته د اطلاع کړې وه چې ته راشه ما کړې وه ورور یې وایي چې داسې راته ووایي په فون د رور د وینا مطابق. جی د فایرنګ اواز تاسو اورېدلی دی؟ نه بالکل نه. نو تاسو د دې واقعیا شوې څه ټایم ده او تاسو څه ټایم خبر شوئ؟ زه خو دا خبر شوم چې دا خور او ورور یې راغلي وو که نه، تقریبا ګنټه نیمه پس د جړا راویښ شوم چې جړا شروع شوه ډېره. نو ما چې دا زنانه جاړي څه چل دی چې ما سر رابار کړو د دې کور نه جړا او ټول خفګان راته که نه. نو بس بیا مې ځان خبر خو بس دی خو یې وړی وو، ورور یې وړی کوم چې خودکشي وکړه او بس بیا ګڼه ګوڼه وه ټول علاقه هم راغله، پولیس ډېر راغلی و، جوړه شوي د روزګار څه کولو؟ دې د ایجنسۍ کې و دا فوډ انسپورټ والا چینا نه چې کنټینر راغواړي هغې کې منیجر و آمدن یې و. نو داسې اورېدو کې څو راځي چې د دا کم مطلب د کوروالا ووجله یا بچي ووجل، خودکشي خپل هم کړې ده، څه بنا څه وجه کېدی شي؟ هېڅ نه نیو خبر، د پردي کور نه څه خبرې، موږ سره خاموش معاملات یو. بس دلته به رالل دوی به ورلل، دغه کس چې کوم دی مشر هغه بعضې وخت میلو شو چوټۍ په ورځ، بس دغه خبرې نور څه نه خبر. رور تاسو سره ملاقات شوی دی، هغه څه وي چې دا څه دوی سره مې شوی دی، هغه ساعت هغه له ډیوټۍ نه راغی او دوی دلته راغلي دا تاسو نیوز والا بل څوک نو د هغه مخکې دا ټول خبر وشو، هغه زه نه وم، زما د خپله به خوب راوتی ډېر نه شم. دا کومه واقعه چې را پیښه شوه بالکل دا دردمنده ده او واقعه داسې ده چې افسوسناکه ده. څه به تاسو وایئ چې دغه شانې ډېره افسوسناکه واقعه را پیښه شوه، تاسو د خپل عمر مطابق چې مشر یې او تجربه نو د کورنۍ مسله به موږ پې څه پوهېږو چې څه مسله ده، بس دغه دا کول څه پکار خودکشي دله پکار و چې مې کړه پکار نه وه پکار بد یې وکړل. دې حوالې سره سره خبرې وکړي چې لکه دا خو خودکشي کول حرام دي که نه؟ حرام دي، اول حرام دي بیا ظلم دی او بیا دا جنه واغه جنې دواړه ځان له ګډ وډ کړل، دا نه پورې که نه خفګان خبره شوې ده، خو اوس هغه کړې ده نو خدای پېښه هغه پېښه. ستاسو نوم څه دی؟ حاجي وکیل بنګش. څه وکتل تاسو دلته؟ یاره بس وخت چې راووتو د 9:15 بجې ټایم و، نو پولیس والا هم رسېدلي، ورور یې هم راغلی او کسان ولاړ وو دلته چې یاره داسې حادثه شوې ده. نو چې موږ تپوس وکړو نو د 3 کسان زخمیان وو، د پلار او د دوی لوڼې، دی په هسپتال ته وړي وه، د زنانه دلته کې پراته وه. دا په موقع باندې وفات شوی وه؟ دی په موقع وفات شوي ده، پوه شوې، هغه وروسته وفات شوي دي. د فایرنګ اواز تاسو اورېدلی و؟ هېڅ چا نه اورېدله، نه هېڅ چا نه اورېدله، د بره کور د دې نه اورېدله، هغه چې ژړا مې واورېدلې ماشومان، خو ماشومان چې جګړه به څه چل به وي، ایسه بیا وروسته تقریبا داسې نیمې غنټې کې ورور راغلو، ما ته یې ور وټکولو چې یاره دا ګیټ کولاو که او داسې بیا به مو ګاډي خپل ګاډی یې وکړه نه، هغې کې مو واچول په هسپتال ته مو 3 وړه یولو. تاسو یې همسایه ګاونډي مطلب تاسو ته دې کې څه داسې د دې څه لانجه کونجه خبرې اترې څه؟ بالکل دوره پر امن سړی و که نه، چې هر چا سره جی جان سلام علیکم، او روژې کې به اکثر دلته کې کور نه به ټرې کې سامان اخیستو، هلته کې ملګرو ته به روژه ماتې کولو او مازدیګر به دلته ناستو کسانو سره
کور کې هېڅ ګډوډ او ښه کور ته به ورته بار ناسته غرض لرو څه تکلیف ورته نه و ښه خوشحاله زندګي تېله بچي ښه په ګرانو کور ولا په ګرانه وه نو بیا داسې څه وجه کېدی شي د علاقې همسایه په دغه باندې نو هېڅ نه شو ویلی که نه پوه شوې په دې چې یو سړی چې څه تکلیف ورته نه وي څه هغه ورته نه وي نه خو داسې کار نه شي کولی خو څه الله ته علم ده څه وجه کېدی شي که څه قرضدار به نه چې چایلي و چې وار ورته ډزولې پیسې راوړه یا چا تنګ کړی وي یا څه وي دې موږ ته هېڅ دې هغه نشته ټول په سټي کې ښه لین دین و خلکو سره ښه دعا سلام سهار به 8-9 بجې ټایم کې ګاډي کې لاړه ذخیلو ته کسٹم کی ډیپټي کوله کړه لري جنډو کسو او مخام ماجګر برا دلته کې وو پوه شوې علاقې خلکو سره دوا سلام تعلق خود د محلي کې خل لین دی نو خود دوا سلام وو پوه شوې چا د سینې زدي په ساغه کړی خو صحیح کسو واقعي افسوسناک را پیښه شوې د سبا وای تاسو دی باره نو ګوي زه بس تفتیش دی وشي خبره تفتیش وشي کنه انسپیکشن دی وشي زیاره موبایل نه غره ټرش کې نو خو او مو څه نشي چې دې ځان خپل هغه کړی پوه شوې خو خدای ته علم د انسان د کله کله په ګر شي پوه شوې هېڅ پته نه لګي که نه چې چا د کوم شي کې نصیب وي هغه ته رسېږي فضل حیدر وایي چې کوم دی خپلم ځان یې ایشتی و او کوروالی یې ایشتی وه او 2 ټوینز لوریانې وې هغوی په هغه ټایم وفات شوي فضل حیدر بیا د ملګرو چې کوم دی د پبو هسپتال ته یې وړو خو چونکې سا پکې وه بس بیا په لاره چې LRH ته څه ټایم وړو نو هغه ټایم هغه ډیت شو او بچی چې کوم 2 میرها او منتها هغوی خو په هغه ټایم وفات شوي او کوروالی هم په هغه ټایم وفات شوي خو تقریبا پرون سهار 9 بجې دی کوڅې والا موږ ته اطلاع وکړه بیا موږ راغلو بیا زموږ SHO صاحب CEO صاحب SP صاحب په خپله ټول افسران راغله او دا چې بیا موږ په موقع باندې راغلو نو صرف دغه یو زنانه چې کوم دی نو پرته وه که نه او ماشومان او د کوم نو دا رونې راغلي وو هغوی چت کړو پبو هسپتال ته وړو هلته بیا موږ پبو هسپتال ور سره رابطه وکړه نو هغوی ویل چې یاره دا په لحدر چې کوم دی دا زخمي دی ایکسپایر نه نو سره د ماشومانو دا موږ LRH ته ریفر کړو بیا موږ ته ویل چې یاره دا ما ټلیفون وکړو تقریبا 9 خوشه چې یاره ما د خپله ښځه او د بچي دا ویشتل او زه ځان مولیمه به تاسو راځئ نو د ده په ټلیفون بیا موږ راغلو د چې کله د روډ سره خبرې وکړې چې ما خپل بچي خپله کورواله وویشتل او دوی مړه دي او بیا زه ځان خودکشي کوم د روډ سره چې څه خبرې وشوې هغې تاسو سره شیر کړي دي په یار کې د هغه دی هغه متویلي ده نو هغه څه ووي چې د روډ ته ما بیا څه ووي چې یاره ته دا خودکشي یا مه کوه یا څه داسې روغتیا نورې خبرې مو نه شولې بس بیا موبایل کټ کړو موږ په منډه ځان راورسوو چې موږ راورسېدو پولیس تفتیش شروع کړی دی لګیا دی ټیم تشکیل شوی دی څه وایي وجه یې څه کېدی شي یاره کوڅې والا رونه او دا ټول خلک ډېر څپېره تاسو به مو اورېدلي دي ټول وایي چې یاره سړی ښه نوشهره ډرای فروټ کې ښه ملازم او دا کشر ورور چې کوم نه حماد دی دا مو سره او ښه ګرنډي ګاډی مو سره دی او ښه خوشحاله زندګي یې تېروله خو لکه داسې پتې نه لګي اوس موقع نه هم ته 2 موبایلې میلاو دي خول او پستول هر یو شی میلاو دي که نه او د دې را درې موشي سبا انشاءالله نو دې نه پس بیا پولیس تفتیش روان دی بس انشاءالله چې پته به ولګي داسې واقعې خو ډېرې راپېښېږي د علاقې په مخ مونږ دلته د دې ګاونډیانو سره هم خبرې وکړې هغوی ووایي چې دلته د خپل بچي ډېر زیات ګران و او 10 کاله پس د الله تعالی جوړه لوریانې ورکړې وې نو کیسونه خو ډېر تاسو کتلي دي راغلي دي دې باره کې تاسو څه وایئ چې دا یو ډېر افسرده دی غمجن دی ولې چې خپل ځان هم ډېر خوږ دی او بیا د ځان نه خپل اولاد ډېر زیات خوږ دی خپل ځان وجل اولاد وجل دې باره کې به تاسو جمیل خان چند څه وایئ یاره اولاد خو ډېر خوږ شی دی اولاد او بیا داسې اولاد شي او بیا نونه خو سړي ته بیا ډېرې ګڼي نونه خو زامنو نه سړي ته ډېر ګڼي که نه نو داسې خو لکه یو سړی چې بس بیخي پته نشي د څه مجبوري وای چې د داسې وکړه که نه جی بالکل دلته مونږ په مسلم سټي کې موجود یو دیزي کې تاسو د فضل حیدر چې کوم خودکشي کړې وه د هغې ګاونډیانو سره هم خبرې وشوې پولیس موقف هم مونږ واخیستو د پولیس وینا ده چې د دې درېیمه وشي نو بیا د دې تفتیش آغاز شوی دی د دې موبایل ډیټا نه به هم دا پته ولګي چې وجه عناد څه و چې د خودکشي وکړه بالکل د خودکشي هم کړې ده کوروالی هم ویشتې ده 2 جوړیه د لوریانې وې چې هغه 10 کاله پس د الله پاک ورکړې وې خپل ځان خو ډېر زیات خوږ دی خو اولاد د خپل ځان نه هم ډېر زیات خوږ وي دا بیا وجل ځان ویشتل او خپله کورواله ویشتل د دې باره کې به پولیس تفتیش کوي